مسألة النسخ مسألة النسخ نسخ د لغت په اعتبار سره غړو معناګانو باندې راځي په معنا د رفع د شی په معنا د تغییر باندې په معنا د ازاله په معنا د کتابت لیکل ان كنا نستنسخ نكتب او په معنا د ابدال او په معنا د نقل او په اصطلاح کې نو نسخ ویل شي رفع الحكم الشرعي الرفع د حکم شرعي ته چې حکم شرعي اوچت کړي ختم کړي او یا په معنا د ازاله الحكم الشرعي ازاله د حکم شرعي یو حکم شرعي دی ختم کړي چاہے داغي په ځای باندې بیا بل حکم راشي یا رانه شي غزان لا خبره چې یو حکم ختم کړي او یا په معنا د تغییر الحكم الشرعي تغییر د حکم شرعي بیا نسخ بنیادی طور په دوه قسمه ده یو دا نسخ فی الشرائع نسخ فی الاحکام او یو دا نسخ فی القرآن تو قرآن مجید په آیتونو کې نسخ نو هر چې دا نسخ فی الاحکام او نسخ فی الشرائع نو دا تسلیمي ټول خلک ما سوا د یهودونه او په مسلمانانو کې ابو مسلم اصفهانی المعتزلی هغه منکر دی د نسخ نه احکامو کې نسخ نه راځي حضرت ابو مسلم متعلق ذهن کې خبره ساتي اکثر امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه کبیر کې په د باندې حواله ورکړي دا سره لوی امام دی ولیکن باوجود دې د معتزلی د دې وجنه چې امام رازی رحمت الله علیه په د باندې حواله ورکړي د دې تنی قتل پکار چې امام رازی په حواله ورکړي امام رازی ته په خپل عقاید امام ارڅو ته پته و چې د فلاني معتزلی دی د نظریات سیدا نظریات او د خپل علم په بنیاد باندې حواله ورکړي ځکه متعصب خو دی نه یو تن سره اختلاف نه د هغه نوم باندې نه اخلي په ټول کتاب کې چې خو دی نه یو ذهن عالم دی هغه حواله ورکړي او دا غیر دا مطلب دی چې تاسو سره کلی تور اتفاق کې نو تاسو وګورئ چې امام رازی رحمت الله علیه په حواله ورکړي دا مسله د منلو دا خدای مسله د منلو نه ده دا چې اعتزال ولا ده دا هغه اعتزال په مسایلو کې په اعتماد نه پکار مقصود ملال او یهود چې انکار کوي د نسخ فی الاحکام دا هغه مقصود دی تعدیل د دین موسوی موسی علیہ السلام دین چې دی دا مؤبد دین دی د دین علاوه بل دین ته ضرورت نشته دی د عیسی علیہ السلام دین ته ضرورت شته دی او نو معاذ الله د رسول پاک علیہ السلام دین ته ضرورت شته دی دا مقصود اصلي دا غلط خدا غیر موقف دا غلط دی په خپل ځای کې علما او حضرات دا نظریه کاندم کړي د دلایل سره حکمت ته نسخ څه دی د حکمتونه د نسخ مختلف دي یو حکمت پکې رفع الحرج حرج سختۍ ته ویل شي شدت ته ویل شي او تنګۍ ته ویل شي چې حرج دفع شي ذکری ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم نو کچرتا نسخ نه وي په احکامو کې به تبدیلی نه راتله صح حکم همیشه د پر به اکو نسخ شته یو حکم د یو وخت د خلکو لپاره درست وي دا په نور خلکو باندې هغه بوج کیږي دا الله جل جلاله او حکم ختم کی دا غي په ځای باندې نرم حکم راوړيږي د هغه دور د هغه خلکو د مصلحت په تور باندې او ذن حکمت ته د نسخ قلت التکالیف
چې امور تکلیفیه کم شي، چې کوم حکم منسوخ شو بس پاګې باندې مکلف والی ختم شو. نو که د نفس کې تصور نه نو په تکالیفو کې قلت هغه نشي راتلی. په تکالیفو نه مراد دې ده کې بدني تکالیف نه دي، مصیبتونه او تکلیفونه، بلکې امور تکلیفیه. لکه نبی کریم علیه السلام فرمایي چې اول 50 لمونځونه فرض کړه. بیا ما ته موسی علیه السلام وایي چې دا خو ډېر شی دي، او الله تعالی ته سوال وکړه چې دا مقدار راکم شي. نو ما الله تعالی ته سوال وکړ نو راکم یې کړو. بیا راغلم راته چې دا اوس هم سی وایي، بیا لاړم په آخره کې 15 پاتې شو. موسی علیه السلام ورته دا 15 ډېر دي، بیا نوره ما ته حیا راغی، زه مزید نور سوال نشم کولی الله تعالی. نو چې اوس 50 لمونځونه وي نو زمونږ 15 ته مرکڼ مات چې دا 50 وي، نو بیا خو به زه وایم چې تبلیغیانو مولیانو به هم نه کول. اوس خو د مولیانو او طالبانو تبلیغیانې کوي، دا 15 کوي، بیا به دوی ته هم مسله وه. څه مسله نفخه شته دی، د 50 نه 15 ته راغلی کار اسان، قلت التکالیف. او بل حکمت التدرج فی الاحکام، احکامو کې تدرج، رفته رفته هغه حکم ته مقصود ته بنده ورورسي. لکه د شرابو حرمت شو، خلق د شرابو سره انتهایی عادت یکدم که د شرابو د حرمت حکم راتلی نو عملی کړی به و، خو لیکن مشکلات به وکړي. نو تدریج سره تدریجا په کلاره باندې د حرمت راغی. اول دا ویل شو چې په دې جوارای کې او په دې شرابو کې فائدہ هم شته، منافع للناس، په دې کې د خلکو فائدې هم شته، ولیکن د دې ضرر چې دی او د دې نقصان چې دی، د دې ګناه چې دی، نو هغه د دې نفع نه سیوا دی. بیا ورپسې په مخصوصو اوقاتو کې په شرابو پابندي ولګېده چې لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، وقتی پابندي. د بیا د هغې نه وروستو کلي پابندي ولګېده. دا د څه په برکت باندې؟ لکه احکامو کې نسخه پکې شته دی، الایسر فالایسر په قانون باندې عمل شي. حکمت پکې مناسبت مصالح الناس، د خلکو د مصلحتونو د مناسبت خیال ساتل. د مختلفو ادوارو مختلف خلک، مختلف مزاجونه، چا د پر یو حکم مناسبي، چا د پر بل حکم مناسبي، چا د پر آسان حکم مناسبي، چا د پر سخت حکم مناسبي. نو وقتاً فوقتاً په احکامو کې تبدیلی ته، رفع ته او نسخ ته ضرورت راځي. دا شو حکمتونه د نسخ. ورپسې اقسام د نسخ. نو یو د نسخ الی البدل، مراد دا چې یو حکم ختم شي د هغې په عوض کې بل حکم راشي، دا د نسخ الی البدل. او دویم قسم نسخ لا الی البدل، یو حکم ختم شي د هغې قایم مقام بل حکم رانی شي، سابقه حکم ختم شي خو د هغې په ځای باندې بل حکم او نوی حکم رانی شي. د بنیادی طور دا دوه قسمونه دي. او بیا نسخ الی البدل دا په خپل کور کې په درې قسمه ده. نمبر 1 نسخ الی المثل، نمبر 2 نسخ الی الاشد، نمبر 3 نسخ الی الاخف. د نسخ الی المثل مقصد ده
چې منسوخ حکم او ناسخ حکم دا مماثل وي خفتن و ثقلن د سہولت او د ثقل په اعتبار باندې که منسوخ ګرانی نو دیم اکه شانتی ګرانی او که منسوخ خفیف وي آسان وي د او اکه شانتی خفیف وي خفتن او ثقلن یو شانتی دا غیر پر مثال لکه فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام بیت المقدس ته مفعول او بیت الله ته مفعول په دې کې که خفتی کسی کلی یو شان دی یا بیت المقدس ته مفعول یا بیت الله شریف ته مفعول بیت المقدس ته جو سوره مفعول څومره آسان دی په دغه کومه آسان بیت الله شریف ته د خفتن او ثقلن په کې څه فرق نشته دی چې یعنی بیت المقدس ته بنده مخکې نو پدې کې تکلیف زیات دی او چې بیت الله شریف ته مخکې نو پدې کې تکلیف کم دی ثقلن او خفتن په کې فرق نشته دی دې ته ویل شي نفس الى المثل بل اعتبار سره په کې فرق دی د اجر او د ثواب په اعتبار بیت المقدس ته په مفکور کې اجر او ثواب کم بیت الله شریف ته په مفکور کې اجر او ثواب سیوا چې امت مسلمه ته ډېر اجر ملوي ډېر ثواب ملوي یو طرف ته د بیت المقدس شرافت ته بل طرف ته د بیت الله شریف شرافت د بیت الله شریف ډېر زیات دی د بیت المقدس په مقابله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خیر الانبیاء افضل الانبیاء د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام امت خیر الامم دی نو چې د خیر الانبیاء د خیر الامم ته غوره قبله ورکړي دا کې نورې فائدې شته دي او د خفت او د ثقل په اعتبار سره و د خفتن او ثقلن په کې څه فرق نشته دی بیت المقدس ته مفعول او بیت الله شریف ته مفعول د خفت او د ثقل په اعتبار سره دواړه یو شان دویم نفس الى الاشد منسوخ حکم نسبتا آسان او ناسخ حکم نسبتا ګران دا غیر پر مثال لکه حرمت الخمر عند الصلاه دا وقتی پابندی و دا کم و دا آسان او د دې په مقابله کې حکم راغی حرمت مطلقاً دا حرمت مطلقاً دا اشد دی په نسبت په حرمت موقته او یا اول د عاشوري روزه دا فرض و او بیا وروسته د رمضان مبارک روزه فرض شو د عاشوري د روزي فرضواله منسوخ شو رمضان روزه فرض شو ته د عاشوري هغه یو یا دوه روزي وي پای کې خفت او د رمضان مبارک د پوره میاشت په دې کې ثقل دی د نفس الى الاشد البته اجر او ثواب په کې زیات او دریم قسم نفس الى الاخف منسوخ حکم نسبتا ګران او ناسخ حکم نسبتا آسانی لکه 50 موضوعونه منسوخ شو داغه په ځای باندې 15 موضوعونه راغلي 50 موضوعونه کې پکې څه کولو او په 15 موضوعونه کې پکې خفت او یا بل مثال لکه اول مسلمانان په دې مکلفو په جهاد کې چې یو مسلمان به د لسو کافرونو نه تختی او بیا دا حکم منسوخ شي یعنی که یو مسلمان د لسو کافرونو او تختی دو میدان و تفریح خود د دې به مجرمي دې به ګناګاری او کدرسونه زیادی ګټي تختی د بیا خیر د گنجائش کړي بیا پای کې رخصت دا حکم منسوخ شو او د دې په ځای باندې بل حکم راغی چې یو مسلمان به د دوه کافرونو نه تختی
که یو مسلمان د دوه کافرو نه وتښتېده دا ګنهګار دی دا بزدله دی او که د دوه کافرو نه په تعداد سیوا کېږي او بیا د تېښته کوي نو دلته رخصت شته دی نو د یو مسلمان د دوه کافرو په مقابله کې ټینګېدل ودرېدل دا څه دي دا اسان دی کې خفت دی په مقابله دی کې چې یو مسلمان د لسو کافرانو په مقابله کې ودرېږي نو په منسوخ حکم کې پای کې صفر او په ناسخ حکم کې پای کې خفت دی خدا د عام مفسرینو حضراتو څنګه باندې او نسخ باندې چې تفصیلا بحث کوو نسخ الآیات زکای سے په باندې دا مثال بیا برابر نه دی ها دا بیا برابر نه دی ځکه التبوام چې د قای صاحب دغه تحقیق دا چې په دې کې نسخ نشته دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا مثال پیش کړی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ د نورو مفسرین او حضرات تحقیق مطابق میں دا په مثال کې ذکر نو دا د مبحث یو شک شو نسخ فی الاحکام نسخ فی الشرائع ورپسې دویم نسخ فی القرآن دا وقفو کوي وقفې پسې بیا انشاءالله وایي